د الله رسول وای ما تستاسو په دنیا کې دوه شیزونه صرف غوره دي، الطیب والنساء، چې یو خوشبو ولګم، یو د زنانو سره نکاحونه، د هغوی سره حلال ژوند تیرول، دا زما د دنیا په خوښو شیانو کې دي. د دې وجه نه د الله رسول ویلی دی الدنیا کلها متاع، د دنیا ټوله د پیدو زګونو زیری. که مؤمن پکې پیدې حاصلول غواړي، د آخرت دپاره پکې ځان له سامان تیارول غواړي، دا دنیا ولا ټوله پیده ده. خو خیر المتاع الدنیا، خو د ټولو نه غوره پیده د دنیا څه شی ده؟ المرأة الصالحه، ښایسته بیبي. د حدیث کې لږه پیده درته بیانوم. دا اوس چې دا سړي خراب شوي دي، دا د ښځو د لاسه خراب دي که نه دي؟ نور چې د انسان په ژوند کې ښه زنانه راشي، او دا زه د خپلو خویندو ته دا نصیحت کوم، د کوم ځای پورې چې زما دا خویندې د اوازونه اوري، ای زما خویندو، د خپلو خاوندانو، د خپلو اولادو د دې عارضي دنیا د وجې نه آخرتونه مه تباه کوئ، دوی په رسمونو رواجونو مه تباه کوئ، د دوی دا ژوندونه مه تباه کوئ. ای زنانو، په دې خپلو خاوندانو بچو باندې زړه وسېزئ، د دوی سره په دنیا کې داسې کومک والا وګرځئ لکه څنګه چې خدیجة الکبرى، څنګه چې عایشه رضی الله عنها، څنګه چې سوده رضی الله تعالی عنها د خپل نبی سره د هغه د آخرت په آبادۍ کې، د هغه د آخرت په ملګرتیا کې ولاړې دي. ای زما مسلمانانو خویندو، دا خبره زما نصیحت واورئ، خپل کورونه، خپل ایمانونه، خپل حیا، خپل عزت دا د دنیا مه تباه کوئ، د آخرت سوداګانې پې مه کوئ، خپل آخرتونه مه تباه کوئ. دا دنیا ډېره کمزورې ده، دا دنیا پناه کېدونکې ده. سبا نه به ته هم افسوس کوې، ستا بچی به هم کوي، ستا خاوند به هم کوي، ته به هم کوې. ستا د وجې نه نن دا سړي په دې فتنو کې راګیر شوي دي. همداسې حقیقت دی که نه دی؟ که حقیقت جدا دی، که جدای نو ماته وایي چې خبره الټه کم، که حقیقت هم دی. زما اوله دې سړو ته دا نصیحت دی، خپلو کورونو ته زنانه راولئ، دنیا والا مه راولئ، سرخو پوډرو والا مه راولئ، هغه عیاشان والا مه راولئ چې ستا صرف ستا د پیسو سره کار دی، ستا د پیسو للمه ده، ستا د پیسو مار دی، ستا د پیسو سپی ګرځېدلی دی، ستا آخرت یې پې تباه کو. دې وجې نه عبدالله ابن عباس به وي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. په دې آیات کې وایي الله یوازې سړو ته نه دی ویلي چې ځان او خپل اهل د جهنم نه وساتئ. په دې آیات کې چې څنګه سړي ته الله خطاب کړی دی، دغه خطاب الله دې زنانه ته کړی دی. د خپل اهل، د خپل خاوند، د خپلو بچو آخرت مه ته بربادوئ. هغوی دپاره داسې ډیمانډونه مه ږدئ چې هغوی پسې حرامو ته لاړ شي. مخکې زنانه به دا وي چې کله به یې خاوند د کور نه وته ویلې څه کې دنیا در راوړم، ویلې نحنو نصبر على الدنیا ولا نصبر على عذاب جهنم. مونږ ګوره د دنیا په قلت او لګوالي ګوره صبر کولی شو، خو مونږ د آخرت او د جهنم په عذابونو باندې صبر نشو کولی. مونږ له دنیا لږه راوړه، خو چې زمونږ آخرتونه آباد شي. حقیقت هم دا ګرځېدلی دی که نه دی ګرځېدلی؟ د دې وجې نه د الله نبي چې وایي که نه، د دنیا د ټولو نه ښایسته پیدا څه شی ده؟ المرأة الصالحه، ښایسته زنانه ده. د دې وجې نه د الله رسول یو زنانه سره نکاح وکړه، او دغه زنانه سوچ هم داسې و چې هغه آخرت والا ښځه نه وه، څه د دنیا د مقاصدو ښځه وه. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، د الله د رسول ژوند خو د غربت ژوند ډک ژوند دی، د هغه په ژوند کې مالداري نشته دی، د غربت نه ډک ژوند دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلی، اولنی ملاقات یې ورسره وی اعوذ بالله من هذا الرجل انا لله وانا الیه راجعون. داسې بدبخته زنانه ده، وی د دې سړي نه وی زه پناه غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدس راپاس د دې زنانه سره ایثار نشو. ملګري له لږ په لاس کې څه عوض ورکړو، دا زنانه زمانه جدا کړه، ځکه دا دنیا والا ښځه ده، ځکه چې دا د آخرت والا ښځې سره د دې کومه زنانه چې دا شرطونه ږدي که نه، ستا د اولاد او ستا د بچي سره چې زه به د پلانکي سره هله نکاح کومه چې په ګیره کې ډیزاین نه یې کړی، ګیره یې خرولې نه. دا د نن سبا د زنانو ګډ ډیمانډونه دي. سړو ته څه وایي ګیره در سره
بد ښکاري. د الله رسول د دنیا د مینې د وجې نه داسې زنانه پریښي دي. زما او ستا لپاره پکې دا تعلیم دی چې دغه زنانه د دغې نه ځان وساته، اولاد دې ته وساته. سبا له به دې کور هم تباه و بربادي، د بچو آخرت به هم دې تباه و بربادي، او دا خپل هر څه به دې الله رب العالمین په هلاکت کې واچي. د دې وجې نه امام قرطبي د یو آیت لاندې ویلي دي د ښو زنانو په صفت کې دا خبره کړې، او دا خبره زه د خپلو خویندو ته نصیحتاً وړاندې کوم. ډېر وخت شوی دی چې زمونږ اکثر خبره دې سړو ته بیانېږي، زنانو ته پکې ډېره کمه کوزه خبره کېږي. زمونږ د دې سړو د دې دنیا په دې خواهشاتو کې زنانه ډېرې مخکې روانې دي. د دې وجې نه هر کله چې د دې د خواهشات د دنیا په د پاکستان په روپو نه پوره کېږي، نو په دې سره به بیا سفرې کوي، په سمندرونو به اوړئ، نو بیا به خپل ژوند په دا ولګئ. امام قرطبي ویلي دی وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحة. د یو آیات لاندې ویلي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. او بل ځای کې الله ویلي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا. امام قرطبي د آیات لاندې ویلي دی وحال المرأة المؤمنة، حالات د هغه مؤمنې چې زنانه مؤمنه ده په جنت کې، افضل من حال الحور العین. د دې حالت به په جنت کې د جنتی حورونه چې الله رب العالمین ورته قرآن کې غټو سترګو ولا حور ویلي دي، د دې مؤمنې حالت او ژوند به د هغه حورونه ډېر زیات بهتر او ډېر ښه وي. په ایمان وایي چېرته د جنت حوره او چېرته د دنیا یو مؤمنه، خو الله رب العالمین د ایمان له دومره تقویت ورکړی دی چې د دې ایمان په سرمایه باندې د الله رسول الله رب العالمین د دې مؤمنې زنانه چې د دنیاوي زنانه ده، وایي د دې حالت به په جنت کې دغه غټو سترګو د حورونه ښه حالت. نو سم خیال دی د دې په مقابله کې آخرت ته توجه پکار ده که نه؟